ما ته ستا د بچو په وجه زه د خدای په کور کې ناسم چې د طلباو په وجه ما ته دنیا شي خلک اوس په لار کې غږ غوږ نه کوي ما سره ذاتي دشمنی نشته دی صرف د طلباو په وجه ما د طلباو ز سر خبره کړي د غي په دی وجه زما سره اوس خلاف ته ولاړی د طلباو په وجه ما ته غږ غوږ په لار باندې نه کوي دا د دې طلباو په وجه موږ ستاسو بچونه دا وجودونه قربان کړي دي دا ژوند هم ستاسو د بچو سره تقسیم کړي دي ته لږ راشه ته وګوره زه ستا د بچي سره کوم رویه ساتم زه ستا بچي سره څه کوم زه ستا د بچي فکر کوم زه ستا د بچي د چای د روټۍ غور کوم چې مدرسې ته طالب راشي که نه وایي دا یتیم دی وی مولي صاحب دا یتیم دی زه ورته هم ده ته به دا احساس هم نه ورکوئ چې د پلار نشته زه استاد راوغواړم هغې استاد ته وایم دا د پیسې شوې دی که پاپړ خوري دی که څه خوري دله به ته د ورځې او چې کله دا پیسې ختمیږي ما ته وایه زه استاد ته پیسې جمع کوم او هغه بچي ته هغه پیسې ورکوي انشاءالله دا صرف د مدارسو کردار دی که دی راته بل ځای وخو نوم راله بدل کوي انشاءالله دا یوه مدرسه ده چې زه به حافظ بچی در کوم او تا ته به خیم او پلار به نه یو زه به حافظ حواله کوم زه به کونډې مور ته حافظ بچی لیږم مور ته وایم که خاوند دې نشته نه به دي خو زه به ستا بچی د سیال په سیالۍ کې برابر وم ما ستا د بچي نه د فیس تپوس نه دی کړی ما ستا بچي ته دا نه دي ویلي چې ما له فیس راوړه ستا بچي ته وایم ته سبق وایه وایي جامه همدا به زه کوم چای روټۍ د دې خبر به الله کوي خو موږ به په شا باندې ولاړ یو نن علما ستاسو د بچو په شا ولاړ دي او دقه علما دي چې خپل خوب هم ستاسو د بچو دپاره قربان کړی دی